چې وی سیاسي پارټۍ والا چاکینګ کړی دی چې په جماعت کې کومې دعاګانې غواړئ نو دا په مورنۍ ژبه کې غواړئ، یعنی په پښتو کې غواړئ یا په اردو کې غواړئ. د دې وضاحت وکئ. جواب دا دی چې که سړی د مانځه نه پس او په جماعت کې یا په عام اوقاتو کې په اردو کې په پښتو کې دعاګانې غواړي دا جایز دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله ویلی دی زمانه وغواړئ زه به ستاسو سوال قبول کما. او الله رب العالمین په غوښتنه باندې خوشحالیږي. نو دا غوښتنه په اردو ژبه کې هم جایز ده، دا په پښتو ژبه کې هم جایز ده، او دا په عربی ژبه کې هم جایز ده، بلکې په انګریزي کې هم جایز ده، په فرانسیسي کې هم جایز ده، په پارسي کې هم جایز ده. هر لینګویج په دې بخاري کې حدیث ته ان الله يعلم الالسنه كلها، الله ټولې ژبې پیژني. په هر ژبه باندې الله پوهیږي په کومه ژبه کې د الله نه غوښتلی شي د الله نه غواړه. یعنی په یو ژبه باندې داسې پابندي نشته دی. البته د عربۍ ژبې یو فضیلت دی چې هغه فضیلت نورو ژبو ته نه دی حاصل. نو هغه دا دی حدیث کې راځي، سلمان حدیث ته پارسی رضی الله عنه چې احب العرب لثلاث، نبی علیہ السلام فرمایي د عربو سره د درې وجو نه مینه وکړئ. ولې؟ لأني عربي، ځکه زم عربي یم. او بل دا چې ولسان اهل الجنة فی الجنة عربي، او د جنتیانو ژبه به په جنت کې هم عربي وي. او د هغې سره سره قرآن کریم چې دی نو دا هم په عربۍ ژبه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي. دې حدیث په سند باندې کلام هم شوی دی، متکلم فیه حدیث دی، خو حقیقت دا دی چې د قرآن ژبه خو یقینا عربي ده، د نبی علیه الصلاة والسلام ژبه یقینا عربي ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کما دعا چې په عربۍ ژبه کې وشي نو دا سریع الاجابت ده، زر قبلیږي. لہذا د عربۍ ژبې فضیلت دی. او په منځ کې خو چې دننه کومې دعاګانې غواړو دا په عربۍ ژبه کې دي، یعنی پښتو کې په اردو کې دعاګانې په منځه کې دننه دا خو یقینا ناجایز دي. په اردو پښتو کې سړی قرآن نشي ویلی، که دعاګانې موږ په منځ کې دننه غواړو بیا خو فرض دي په عربۍ کې به غواړو. او د مانځه نه وروستو که موږ دعاګانې غواړو په عربۍ کې هم کولی شو، پښتو اردو کې هم کولی شو. البته په عربۍ کې کول په دې کې ثواب ډېر زیات دی. خو بنیادي طور باندې دا سیاسي پارټۍ والا دا هغه دال میں کچھ کالا کالا ہے والا خبره ده. انګریزان وایي که نه there is something wrong in the bottom. دلته په دې دال کې څه وایي تور تور څه پراتی دي. هغه دا ده چې د دې خبرې په آړ کې بنیادي طور باندې د عربۍ ژبې مخالفت کوي. ما داسې ډېر سیاسي لیډران اورېدلي دي په بعضې جلسو کې چې هغه کله راشي نو بسم الله الرحمن الرحیم په عربۍ کې نه وایي، او شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. یو خو دا شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی دا معنی د بسم الله نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم صحیح معنی دا ده شروع کوم په خالص امداد د نوم د الله تعالی چې ډېر زیات مهربان دی او همیشه مهربان دی. بخونکی معنی پکې نشته دی. خو یو سیاسي ډله داسې دی چې هغه هم دغه شان بسم الله وایي، شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. نو دا خو د بسم الله ډو معنا نه ده. په دې صورت کې او په دې آړ کې هغوی د عربۍ ژبې مخالفت کوي او په دې طریقه باندې هغه د اسلامي تهذیب سره یو قسم نفرت کوي، د هغې مخالفت کوي. نو دا یو ډېر خطرناک او ډېر زیات شرم امیز یو حرکت دی. لہذا د ځان ساتل پکار دي. پکار خو دا دی چې موږ په عربۍ ژبه کې د دعاګانې وغواړو، ځکه عربي ژبه د الله تعالی خوښه ده او وجه دا دی چې قرآن کریم په عربۍ ژبه کې راغلی دی. نو دا سیاسي پارټي چې دا کم کار کوي نو دا کار ټیک نه دی او دا چاکینګ ورانول غواړي. او ښه مسلمانانو له پکار دا دی چې هغوی د راولږي او دا چاکینګونه وران کړي.